العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. 15 اعتراضات ذکر شوي دي. پرونی اعتراض خلاصه بیا بیانو، ډېره هم خبره وه، ډېره هم درس او دوی دا یو مشهور اعتراض دی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نکاح په باره کې چې بعضې زموږ مسلمانان لکه مفتی منیر شاکر صاحب او داسې نور خلک دي، هغوی وایي چې دا حدیث صحیح نه دی او دا واقع هم صحیح نه دی او دا خلاف عقل ده. امام بخاري رحمت الله علیه باندې اعتراض کوي او هغې له موږ مکمل جوابات ورکړي دي. موږ 15 شواهد د عیب په باب کې ذکر کړي وو. اوله خبره خدا وه چې عائشہ رضی الله تعالی عنها په خپله باندې روایت دی، اذا بلغت الجاریة 9 سنین فهي امرأة، کله به چې وجنۍ د 9 کالو شوې دا به ښځه وګرځېدنې بالغه به شوه. بیا دې کې موږ اول امام ضحاک رحمت الله علیه خپله واقعه ذکر کړې وه چې دا وایي چې زما مور په 11 هجري کې پیدا شوه، په 12 کې زه پیدا شوم، یعنې دا د خپلې مور نه 12 کاله کشر. بیا دغه شانته کې عبدالله رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار عمر رضی الله تعالی عنہ 11 کاله کشر، عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ 11 کاله کشر. دغه شانته کې هشام بن عروه د فاطمه بنت منذر سره نکاح کړی او د فاطمه عمر دی وخت کې 9 کالو. دغه شانته کې معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل لور نکاح هند د عبد الله بن عامر سره کړی و. او دغه شانته کې امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل سند سره ذکر کړو چې د دو زنانو یو زنانه په 13 کالو کې نیا ګرځېدلې وه. نو اول د دې جنۍ 9 کال عمر کې چې بالغه شوله، نکاح وشوله، بیا چې د لور وشوله 9 کالو کې د هغه هم بالغه شوله، نکاح وشوله، یعنې د عامه خبره وه. دې کې داسې خبره نشته چې څوک په اعتراض وکړي. د اعتراض بالا جوړېدلې چې چېرته دی په نابالغتوب کې نکاحګانې کېدلې. دا شواهد موږ دپاره کافي دي. موږ الحمدلله مسلمانان یو، دا زموږ ایمان او عقیده ده. الله زموږ دین چې دی دا د فطرت دین دی، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، دا فطري دین دی. او نابالغتوب کې نکاح کول او رخصتي کول دا غیر فطري عمل دی. الله رب العزت اس کله خپل محبوب د پاره او د خپل مسلمانانو د پاره غیر فطري عمل نه دی خوښ کړی. الحمدلله زموږ پاک ژوند دی. بیا موږ هغه مسلمانانو ته وایو چې تاسو مطالعه کوئ، نو بیا اعتراضات کوئ. بعضې علما کرام وایي چې دلته د عشره لفظ کټ شوی دی د حدیث نه. موږ وایو دا خبره ستاسو غلطه ده، عقلي او نقلي طور باطله ده. په دې باندې دا نورو سره بس کې کال ته کټ شوی دی کې هم کټ شوی. موږ دا وایو تاسو په دین کې تحریف قایل استئ، تاسو تحریف له لاره کولاوئ چې دې کې دا کټ شوی سبب بل ځای څه کس راپاسېږي د خپلې عقیدې او نظریې دپاره بوي چې حدیث نه دا ټوټه کټ شوی ده بل به راپاسېږي. دا نو دین خو بیا هسې لوبې ټوکې جوړې شولې. دین اسلام چې دی دا کامل دین دی او چې الله رب العزت څنګه د قرآن کریم حفاظت کړی داسې د احادیث مبارکو هم حفاظت شوی دی. او د قرآن کریم موږ وضاحت کړی په 15 طریقو سره د قرآن کریم حفاظت شوی دی. د هغې دپاره الله رب العزت عربي ژبه محفوظ ساتلی ده، احادیث محفوظ ساتلی دي. دغه شانته کې اسماء الرجال ډېر محفوظ ده، په سینو کې دا موجود و. شان نزول دا ټول وضاحت موږ کړی 15 طریقې هغه درس بیا واورئ. نو دا خبره د دوی غلطه وه. نن راځو خپل چې زموږ کوم نن درس دی نو موږ وایو 26 نمبر 28 نمبر اعتراض دا دی. ملحدین اعتراض کوي د سورۃ کهف په آیات باندې. آیات نمبر 86 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا بلغا مغرب الشمس وجدها تعرب فی عین حمیات. دې آیات مبارک باندې دوی اعتراض کوي. دوی وایي ګوره ویره تاسو قرآن کې راغلی چې دانور څه کېږي، دا څه کېږي په خټو کې ډوبېږي. حال دا چې مرخه چې دی دا نه غروب کېږي، دا په مسلسل په سوي په افق باندې موجود وي. نو موږ ورته د دې مختلف جوابات ورکړي دي. درس تاسو مخکې شروع کړئ مولوي صاحب، نو بیا ټول وضاحت کړه. الرحمن الرحیم. اعتراض نمبر 26 ملحدین اعتراض کوي چې په سورۃ کهف کې راځي چې نور د سمندر نه په خټو کې ډوبېږي او حال دا چې نمر نه غروب کېږي بلکې مسلسل په افق کې موجود وي. جواب په قرآن کریم باندې د ملحدینو او مستشرقینو دا اعتراض باطل دی، ځکه دا د قرآن کریم اعجاز دی چې قرآن کریم د مظاهر فطرت سره مثالونه ذکر کوي، داسې انداز سره مثال بیانوي چې عام خلک هم ورباندې. ګوره دا د شی نظری د نظر د مشاهدې وضاحت کړی. دا د قرآن کریم یو اعجاز دی چې عام مثالونه بیانوي او انسانان په عام مثالونو باندې ډېر ښه پوهېږي. یو مسله بیان کړي او بیا هغې سره ته څه وکړي، یو مثال بیان کړي، نو داغه مثال بیان شوی دی. دا نه ده چېرې دا ډوبېږي. الله رب العزت خو هغه وضاحت کړی چې والشمس تجري لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. نور خو روان دی.
دا آیات په خپل باندې د دې خبرې دلیل دی چې د انور په اوبو کې نه ډوبېږي که اوبو کې ډوبېدلی نو بیا دا آیات سره پر الله رب العزت ذکر کوو نو دا خبره د دوی باطله ده آیات مبارک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرو في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا هغه وخت چې کله دوی د نور د پرېوتو ځای ته ورسېدل نو دوی نور وموندو لکه چې په خټو کې ډوبېږي او دلته یې یو قوم ولیدو هغوی وویل ای ذوالقرنین علیه السلام یا خو دوی ته عذاب ورکړه او یا خو د دوی دپاره څه لاره راوباسه په دې آیت مبارکه کې د ذوالقرنین علیه السلام د بصري ورته بصري مشاهدې وضاحت شوی چې هغه په خپلو سترګو ولید داسې شو لکه د سمندر په غاړه چې تاسو څوک سمندر په غاړه په هغه علاقو کې سمندر او دوی ژوند کوي نو دوی چې کله د انور ډوبېږي نو څه کېږي داسې ښکاري لکه په دې کې یا لکه څوک چې د غریز علاقو ته اوسېږي او هلته ګوري نو داسې کېږي چې دا غر د دې څه کېږي دغه نه وروسته ډوبېږي حالکه په افق باندې خو دا د دې د بصر مشاهده وي نو د هغې په وجه داسې د ښکاري څنګه چې د وجدها د لفظ سره واضحه شوي لکه څوک چې د سمندر په غاړه ولاړ وي او غروب افتاب کېږي نو دې انسان ته داسې معلومیږي چې د انور په سمندر کې ډوبېږي په قرآن کریم کې دا مجاز استعمال شوی دی ګوره د قرآن کریم کې مجاز بعضې زموږ مسلمانان دي غیر مقلدین او داسې نور حضرات هغوی مجاز نه مني هلکه ته به ولې نه مني یجعلون اصوابعهم فی اذانهم دا غوږونو کې دا ګوته خو ټوله دی ته وایي دا بندونه خلک دي که ټوله ګوته ورمنډي یجعلون تجري من تحتها الانهار بهیږي به ولې بهیږي که اوبه بهیږي دلته ولې الله وایي تجري من تحتها الانهار د دې لاندې به ولې بهیږي نه دا مجاز دی مولوي صاحبانو کنه بعضې خلک وایي قرآن کریم کې مجاز نه ټول حقیقت دی نو دې آیاتونو سره بیا ته څه کې نه دا خبره د دوی صحیح نه ده انسان د بصري مشاهدې په وجه په تفسیر ابن کثیر کې وضاحت موجود دی چې په سمندر کې د غروب کېدو معنی دا ده چې په سترګو لیدو سره داسې ښکاري لکه نور چې په سمندر کې ډوبېږي ای رأی الشمس فی منزله تغرو فی البحر المحیط وهذا شأن كل من انتهى الى ساحله يراها كأنها تغرو فيه شابه ابن کثیر لیدل د نور څوک چې د سمندر په ساحل باندې موجود وي او کله چې غروب افتاب کېږي نو د دې داسې ښکاري لکه د انور چې په سمندر کې ډوبېږي هم داسې نورو مفسرینو هم د دې آیت مبارک په باره کې وضاحت کړی دی نو د موحدینو اعتراض په عقلي او نقلي دواړو دلایلو سره باطل شو دا زموږ د هریانو سره دا مناظره وه او هغې دغه آیات باندې اعتراض وکړو موږ ورته دا راغورګو چې بهی دا بصري مشاهده ده تاسو ته ګوره کله چې موږ درته ویلو چې کله تاسو رد الحاد کوئ نو تاسو اصول تفسیر نه به خبر هستئ د آیات باندې اعتراض وکړي که نه تاسو ته به څه وي مولوي صاحبانو دې خوا متوجه اوسئ تاسو ته به څه وي تاسو ته معلومات وي چې د دې آیات څه دغه دی لکه دا یو واقع باندې دوی دا اعتراض کوي د هریان مشهور حدیث دی لکه د اقرا بسم ربک الذي جبرائیل علیه السلام چې راغی او نبی علیه السلام ته چې اقرا هغه ورته ویل ما انا بقارن اوس دلته ګوره دوی اعتراض کوي ګوره دوی ګرځي که نه عقل پسې ګرځي دوی وایي دا خو غیر خلاف عقل خبره ده چې کتاب نه ورته ورته چې ما انا بقارن زه خو لوستونکی نه یم زه تا ته وایم چې هلکه ویې پړاو که ته به ما ته وایې چې هلکه زه څه پړاو کړم زه کتاب به موجود وي زه به تا ته وایم پړاو که که نه نو ته به وایې چې زه پرې نه پوهېږم زه عامي یم خو چې کتاب نه وي زه تا ته وایم چې اقرا پړاو کړم ته به ما ته وایې زه څه پړاو کړم اعتراض باندې پوهېږي که نه پوهېږي ګوره دا اوس دوی به راوباسي نو دلته لکه ما تاسو سوي چې تاسو به د اصول حدیث نم خبر هستئ د حدیث مبارکونو به د خپلو اسلافو د کتابونو نو فتح الباري کې د ابن اسحاق مرسل روایت موجود دی چې د حضرت جبرئیل علیه السلام سره د ریخمو یو رومال هغې کې او د ریشمو یو کتاب و هغه طرف ته هغې اشاره وکړه چې اقرا نو نبي علیه السلام چې ما انا بقارن زه لوستونکی نه یم لکه الحمدلله کله چې تاسو د الحاد رد کوئ نو تاسو په څه کوئ په هره موضوع باندې به تاسو ته عبور حاصل وي نو بیا به تاسو ته جواب اسان وي لکه ګوره دلته تا ته اوس د آیات مبارک باندې دوی اعتراض وکړي او ته د دې د پس منظر نه خبر شې دلته خو بصري مشاهده ده ذوالقرنین علیه السلام خو بصري مشاهده ده چې و چېرې ده وکتو چېرې دا بده کې ډوبېږي نور خو دا نه وایي چې ځکه د قرآن کریم خو دا نظریه ده چې دا انور چې دی دا ډوبېدل پکې نشته دا روان دی د قرآن کریم خو نور آیتونه دا ثابت دي کل فی فلک یسبحون هر یو فلک دا په لامبو وګورئ دا روان دی والشمس تجري لمستقر لها داسې نور آیاتونه په دې باندې دا څه شی دي دلالت په دې خبره کوي چې نور ډوبېږي نه موږ سره په دې باندې نور دلایل موجود دي نو اوس دا اعتراض ختم شو اوس راځو د دغه په باره کې د دې نهه سیارو چې کوم دي زموږ د نظام د لمر سره اعتراضونه چې څه ناڅه ستاسو په علم کې څه ناڅه اضافه والی وشي نهه سیارې دي زموږ د نظام شمسي زموږ نور چې دی دا زموږ د ملکي وې
من چې په کومه کهکشا کې اوسېږو دته څه وایي مولوي صاحبانو 238 نمبر سفر راواړوئ 238 دې ته ملکي وے وایي ملکي وے ورته ولې وایي مولوي صاحبانو ته مولوي صاحب چېرته ګورئ متوجه اوسه ملکي وے ورته د دې وجې وایي چې دې کې وایي دا سیارې چې دي داسې د شیدو د پوی غونده کې سپینې سپینې ښکاري بیا کهکشاګانې یو ورب نه زیاتې کهکشاګانې دي بیا په دې ملکي وے کې چې زمونږ نظام شمسي دی په دې کې د انور چې دی دا مرکز دی او دا 9 سیارې چې دي دا د دنه ګیر چاپیره په یو مقدار د رفتار سره روان دي مولوي صاحبانو یو د هر یو څوک لکه زمونږ ځمکه چې دا د لمر نه 15 کیلومتره لري دغه شان کې دا نور دي نو تاسو سره بس نه سبب د دې مبارک تاسو سوي معلومات به درته وي ځکه چې یو دهری ته تر پاسيږي نو به د ساينس د فلسفې نه متاثر نو ته به خامخا د دې سیارونه خبرې د دې گردش نه به خبرې سنا معلومات به درته وي لکه د انور چې د درنا منګله 8 منټ او 6 سکندو کې تقریبا را رسیږي نو چې دونه بتا د معلومات وي سنا سبب د دې متعلق سنا سبب سوي تبه معلومات لري نو دا وضاحت کو دا وایم ملشب دانانو مطابق زمون په نظام شمسي کې یعنی نور غټه ستاره ده یو سیاره ده یو ستاره ده سیاره او ستاره کې فرق ده د ملسبانو د ستاره رڼا خپل وی سیاره چې وی دا د ستاره نه رڼا ده خاص کوي نو اوس نور چې ده د ستاره ده دا نه د سیاره دي سیاره او ستاره کې فرق جی آیات صحیح ښه باقي سیارې دي کوم تعداد چې نه ده ستاره هغه وی چې په خپل رڼا لري او سیاره د ستاره نه رڼا حاصلوي اول نمبر نور د ځمکې نه 15 کروڑ کیلومتر فاصله کې لري دی د نمر سره نږدې سیاره عطارد ده دا د نور نه 15 کروڑ او 9 لک کیلومتر لري دی او دا د نور نه غیر شاپیره تقریبا 48 کیلومتر فی سکند رفتار سره د هر یو سکند معلوم دی مولوی صاحب یخشه قطر یخشه نخینه 8400 قطر د دې قطر چې دی قطر ستوي قطر چې کله تاسو دا غیر چا پیر د یو دایره وي د دې مینز دغه ته قطر ویل کیږي یعنی د مینز هغه کم چې کله په دې باندې به بورډ باندې دغه کو قطر د څومره دی 8479 کیلومتر دی دویم نمبر زهره ده او دا سیاره زهره د نور شي سار چې کله را پاسې کی تاسو کله چې دغه سپوږمۍ د ښکاری مریخ ښکاری زهره ښکاری بعض خلکو ورته دا شوکیان چې هغه له دوربین نه دخلي وي او هغه سره فاصله د نور نه 10 کروڑ 2 لک کیلومتر لري دا دا د نور نه په یو سکند کې 35 کیلومتر رفتار سره سفر کوي د دې قطر 12140 کیلومتر دی دا ګرم ترين او پړقیدونکو سیاره ده دریم نمبر زمون په ځمکه د نور نه زمون ځمکه چې دا 15 کیلومتر دا لري دا درمن په یو سکند کې څومره 30 کیلومتر یا 29 کیلومتر تاسو په دونه معلومات چې لکه د ځمکه ګوره د ځمکه د انور نه څومره 30 کیلومتر فی سکند رفتار سره روان وي او قدرت کار ته ګوره کنه دا چې 38 کیلومتر رفتار وګیسو یعنی سکند کې کم رفتار چوکي تاسو سوچو کې چې خود بخود بسنګ کیږي دا چې 38 کیلومتر رفتار وکړي نو دا 2.8 ملي میټر دا ډیر محدود دغه دی دا 2.8 ملي میټر خوا کیږي نو به ساينسدانان وایي چې چرته دا 3 ملي میټر خوا شي خلک به د ګرمۍ نمړي شي او که 2.5 شي نو خلک به دغه نمړي شي څورته د یخنۍ نه بمړي شي 2.5 کې یعنی خلک به د ځکه ارسه به جام شي یخ دا هغه شانته کې 3 ملي میټر سره به داسې شي دغه شان نقطه سوچو چې هر دا خود به خود کیږي عجیب خبره ده چې دا دور نظام دی روان وي دا په کربونو ټنه ماده دورو دا روان ده او دا خود به خود کیږي او د کنټرول کوون کې دی نه وي لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ته خود دنه په غفلت کې وي الله وی کله چې نظر وکړي شي بیا بدل پته ولګي سلورم نمبر سیاره د مریخ ته د نور نه 22 کیلومتر لري دا په یو سکند کې 24 کیلومتر رفتار سره د نور نه چکر وهي د دې قطر 6796 کیلومتر دی سلورم نمبر سیاره د مشتری ده د زمکه قطر څومره ولګه 12000 د زمکه قطر چې دی دا تقریبا 12400 د کومره قطر دم دیاو پنځم نمبر سیاره د مشتری د نور نه 77 کروڑ دا ګور څومره لري دا 22 کروڑ موږ ته څومره لري 15 کروڑ دا 77 کروڑ په یو سکند کې 13 کیلومتر رفتار سره د نور نه چکر لګوي د دې قطر 1,02,904 دی زموږ د نظام شمسي د ټول نه ګرم ترين فضا لرونکي سیاره ده دا حتی چې د نور نه مرکز نه هم ګرم ده د دې د فضا درجه حرارت 30 نه 40 کروڑ سنټیګریډ دی او د نور د مرکز درجه حرارت 1 کروڑ 50 لک سنټیګریډ دی مگر بذات خود د سیاره مشتری دومره ګرم نه ده ور فضا دومره ګرم ده ولاندې به دومره ګرم نه ده رقم نمبر سیاره سیټرن ده دا د نور نه یو عرب
42 کروڑ 90 लाख فاصله کې لري دا فاصله کې لري د انور نه په یو سکند کې 10 کیلومتر رفتار سره چکر لګوي دا چې څونه دا یو فارموله دوی یو کې ساينسدانانو مولوي صاحبانو ساينسدانانو چې څونه د انور د سیاره نږدې وي نو د رفتار 32 وي څونه چې لري وي د رفتار سلو شي دا د انور چې دا د کې کشش ثقل موجود دی چې د کشش دا د کشش په جمعنی دا ځان لګیر چا پیرا د باندې چق قصه ده بس کته ډیر موالو خو باندې چق هغه دغه موګه تا ځان تراکاږي دغه حساب د دم نو موږ ورته ټولو ساينسدانانو دا نظریه ده پولیسبانو چې دا ماده ده او په ماده کې نه حیات شته نه پکې شعور شته نه پکې عقل شته نو دا څنګه یار د حیات والا کار کوي دا راخل خو د حیات سړی ژوندې راکاږي مړی راخل کول شي پولیسبانو یو څنګه چې ساوځي دا بزان چا نخلاص کی یا دا په فرض مثال خپل ځان له 10 ماته وکي یا به 10 تازه کی بل ولا غسل ورکي نو چې حیات پکې نشته نو دا څنګه د ژوندو کار کوي پته ولګي چې دې کنټرول کوونکې ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من بعدها کچرته دا دوړنه د هر څه په زوال کې شي د الله نه علاوه څوک نشي شي دا کنټرول کیو وم نمبر سیاره یورینس دا د نور نه 2 ارب 87 کروڑ 50 لاکھ کیلومتر لري دا په یو سکند کې 7 کیلومتر رفتار سره د نور نه چکر لګوي د دې قطر 15118 دی اتم نمبر سیاره نیپچون دا د نور نه 4 ارب 50 کروڑ 40 لاکھ کیلومتر دا په یو سکند کې 5 کیلومتر رفتار کې د نور نه د دې قطر 49528 نهم نمبر پلوټو یاب شوی سیاره پلوټو ده د انور نه 5 ارب 91 کروڑ 60 لاکھ کیلومتر لري ده 5 کیلومتر سکند رفتار سره سفر کوي د دې قطر 2300 کیلومتر ده حواله ساينس قران کې دا ډېر خسته کتاب ده ساينس قران کې حضور میں د ټول ساينسي دا کړي وضاحت کړي ده او بهترین کتاب ده ځان له پیدا کې مال اور نظام تراوخته ده ډېر کتاب ده نو دوستانو دا د نظام شمسی د کهکشا کې چې زمونږ کوم نه سیاره وي د مختصر غونډه کې وضاحت وشو دا سبب ان شاء الله دا بل اعتراض ذکر کو اعتراض نمبر 27 ده کنه مولوی صاحبانو صفحه نمبر صفحه صفحه نمبر 130 ملحدین دا اعتراض کوي دا ان شاء الله سبا ذکر کو د اسلام معاشي نظام وایسته ده اسلام وې د زکات او صدقات او د خیرات په نوم باندې خیر غوښتون کی پیدا کړی دي موږ به تاسو ان شاء الله بیان کو موږ د دوی معاشي نظام هم بیان کړی دی د یورپی معاشي نظام هم بیان کړو ملحدین په دوه ډلو کې دي د معاشي نظام په دغه سره ملحدین په څو ډلو مولوی صاحبانو په دوه ډلو یو سرمایه‌دارانه نظام دویم اشتراکیتو د سرمایه‌دارانه نظام موږ یو له اصول بیان کړیو یاد دي اول څه شو اول سودو دویم کاغذی کرنسی وا دریم بیمه پالیسی نه یاد دي کنه دي سٹاک ایکسچینج بچټیو دغه شانته کې نور څه شو مختلف دغه دي دا تقریبا 15 منګه دا سکړي دي نچکاری پکې وا دا وای دا ټول څه دي دا وای د لپاره تجارت او بین الاقوامي تجارت دا د اغوی نظام دی زمونږ نظام هم موجود ان شاء الله دا به د خیر سبا وایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين